د ابراهیم علیه السلام په کور کې سوونه ساره رضی الله تعالی عنها ورته یو ځل فرمایي ورته عرض کوي ای خاوند د مبارکه کور کې د خوراک شی شته نه او دغه ټیم کې علما لیکي کم او بیش 80 سال عمر دی کور کې د خوراک شی نشته ورته عرض کوي چې څه راوړه ابراهیم علیه السلام د کور نه بهر ووت ابراهیم علیه السلام بوجۍ راواخیسته او را روان شو نمرود ته خو دعوت هم ورکړی نمرود انکار کړی ورته راغی په قطار کې ودرېد پیسې ورسره دي نمرود ته ټول خلق ولاړ دي خو چې ابراهیم علیه السلام لمبر راغی ورته وایي ماله غنم راکه چې ما په کور کې څه نشته داسې ورته وکت ورته وایي ته ابراهیم علیه السلام نه ورته وایي یم که نه پېژنې مې وی تاله غنم نه میلاویږي ځه دا به څومره درد وي ابراهیم علیه السلام را روان شو ډېر خفه دی زوی دردېدلی وی اوس بایکاټ د خوراکو شو ابراهیم علیه السلام شګې راواخیستې شګې بابل ښار کې شګې راواخیستې او بوجۍ د شګو نه ډکه کړه وی کور ته چې لاړ شم اوږې ته مې به دا بوجۍ اچولي چې ما بیبي وویني او به خوشحاله شي چې کنیسه یې راوړو دا لږ ساعت خوشحالي خو به وله میلاو شي که نه نو ابراهیم علیه السلام چې په کور ننوت چې وایي کته بیبي ساره رضی الله تعالی عنها اوده ده ابراهیم علیه السلام بوجۍ د دروازې ګوټ کې کېښوده ګیټ یې بند کړه خپل هم سملاست اوده شو آرام کوي ستړی دی لوږه ده لوږه ابراهیم علیه السلام اوده شه ساره رضی الله تعالی عنها خوب پوره شوې راپاڅېده بوجۍ ته راله چې بوجۍ یې کولو کړه چې وایي که ته اوړه پکې پراته دي ابراهیم علیه السلام اوده دی روټۍ پخې شوې ابراهیم علیه السلام چې روټۍ تیارې شوې ابراهیم علیه السلام سترګې مبارکې ډېر ټایم بعد وغړېدې چې وایي کتې ساره رضی الله تعالی عنها په لاس کې روټۍ دي ورته فرمایي یا ساره رضی الله تعالی عنها دا دې د کمه نه کړې ویلې تا چې اوړه راوړي وو د هغې نه مې راواخیست ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي وی قسم په الله دا ما د شګو نه ډکه کړې وه لیکن دا د الله رب العزت هغه نعمتونو ورکړه ده چې ما ورتاله یې راکړه او بیا یې د الله شکر یې ادا کړه